لعنت په داسې ملک، لعنت په داسې ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړی ټول تباه شو، غرق شو، سیلاب پې راغی چې زمونږ ښځې سړکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد. والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړل، زه به د سړي زوی نه. پاکستان کې سړي لا شته، دا یو څو لچرې کوچرې زه ټیک کولی شم. که پولیس او حکومت کې غیرت نه وي، قسم ته خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ. که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړل، نو دا ګیره به زه په مخ نه کړم. موت کا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی. ہر حال میں حق بات کہیں گے، منبر نہ صحیح برسر دار کہیں گے. زما ملګري وی الیکشن را روان دی، ښځې مزې زه خواډو الیکشن ته ودرېږم هم نه، او که ودرېږم د پلیتې په ووټ زه ممبر کېږم نه. زما دغه پلار دی په قبر کې بیړه تباه شي چې د کنجرې په ووټ به زه ممبر کېږم. دا ممبران چې دا نن کې بڼکې ووتې او په شرمونو شرمېده، دا په پلیت ووټ ممبران شوي. زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم، په پاکو ارادو. جمعیت العلماء اسلام به په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلوي او انشاءالله دا ښځې به د کورونو نه مانه بار نه راوځي. هغه ښځې سړي پیشو دننه کړه، هغې میاو 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 د چاړه را واغسته، غټ چې پیشو یې واله. هغه ښځې ورته یې ویلې پدر خانګل وی ایتر نکو او مردن گربه شب اول است. وی اوس پیشوګانې مو هغه پیشو وجل د لومبۍ شپې کار دی، د باګړو دلت ما په لومبۍ شپه پېژندلې. د ما په لومبۍ شپه نو مونږ په لومبۍ شپه پېژندلي، ځکه رانه سړکو ته راووتې. ښځې سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه څه چل واله نه جیتا وکیل جیتا په لاره تېرېدو زنانه وه چېرته اواز هسې اخوا دېخوا نور دو نه جیتا داسې ده. ښه زه د لاډ میکال اجازت کړی په زمانه پې پرېږدي. د کوم ملک چې داسې دوس قانون وي، ښځې سره سړی ونیسه، ښځې سره سړی ونیسه او دې میدان ته یې راوباسم. کنینګم پارک ده چې راځئ تماشا وکړئ، ته وګوره چې ما نه بیا څوک زنا وکړي. شرابي نیسم او کنینګم پارک ته پاس خجوم پرتوک ته وباسم او خلکو ته وایم چې وګورئ دې ډاکخانې ته، او بیا جلات ته وایم چې وی وا په دا زبر باندې او اتیا درې په دا ډاکخانه لګاو کوم که تاسو زما نه شراب وڅښل زما په مخ توکئ. مجال دی ښځو ته اعلان کو چې که راووتئ نو پوزه درنه پرې کوم او په اخبار کې فوټو هسې ورکوم د یو پوز پرې کړې ښځې چې دا د یوې نه مې پرې کړه. که دوی ما نه راوت اوس خو پوهېږي چې د اجراګانو راج دی، هغه یو څلور پنځه اجراګانو خپلو کې دا ټول خلک غلې کوي، دا مونږ څه بلا وایي.